ګوره نیت داسې یو عجیبه شی دی د حضرت امام احمد ابن حنبل په ګوڼ کې یو لور و ابه بره په چت په کوټه باندې سملاستېده او د احمد ابن حنبل او د ده د کوټې چت یو بل سره برابر پخوا زموږ په دې وطن کې به هم داسې خلک وو دا کورونو دا چتونه دا دیوالونه په کورونو د په چتونو نو اکثر ګوره کوټې دیوال به خلک به په بره په چتونو باندې اوسېدل به یو بل سره به د چت نه تلل راتلل پخوا هم دا قصه وه نو دی په چت باندې سملاستېده مخامخ به امام احمد ابن حنبل چت ته راوخته په اخره شپه کې او د الله عبادت به یې او خدای ته به یې ژړا کول دا لور به څه وي ده به یا الله ارمان نو چې داسې د احمد په شان خو زم وي ارمان نو چې د اخره شپه کې زم پاسېدې الله ته ودرېدې او ما الله ته عبادت کوم ارمان نو چې دغسې ژړا ما هم خدای ته کول ارمان نو چې دقسې خشته ښکلې د خشوع خضوع مزېدار مونځ ما هم کولې خو الله نشم کولی بچي مې ټوله ورځ ورته سټک وه د سار نه تر ماښامه پورې سټک وه ستړی یم الله نشم پاسېد د کټ نه نشم پاسېد پروردګار او دې لوارانو دوی به پخوا د شپې هم کار کوه د شپې به یې ځان ته ډیوه بله کړې وه او لګیا به او خپل کار مونږ په دې وطن کې هم داسې الله نو زه خو د شپې اولی سو ټوله ورځ سټک وم نو لاس مې ستړی دی بل لاس باندې مې کار کړي دواړه لاسونه مې ستړي پروردګار پاسېدې نشم ای خدای ټوله ورځ بچي مې دي څه وکړم ښځه مې ده که نه کوم زما بچي ښځه به څه خوري الله ارمان چې دقسې زما هم څه د رزق بندوبست شوی وي او دمه وي او اخره شپه کې زه پاسېدې پروردګاره او تا ته مې ژړا کولې مونځ مې کاو نفلونه مې کول او داسې اوږد اوږد رکعتونه مې کول هره شپه چې به دې په ډډه واوړې دا لور او احمد ته به یې وکتل نو دقه سوچ به یې کوو هره شپه چې به په ډډه واوړېد راویښ به شو احمد ابن حنبل ولید دقه سوچ به یې کوو لور کاکا مړ شو یو لوی عالم دی هغه په خوب کې ولید دې خوب ته رسول الله مبارک مبشر ویلی دی مبشرات هغه ورته وی داسې خشته یو باغ دی یو چمن دی لور کاکا پکې ګرځي هغه عالم ورته وی هلکه د څنګه په دې چمن کې چکرې لګې او ګرځي الله د سره څه وکړل وی ما باندې خو الله ډېر لوی فضل وکړو وی څنګه وی چې څنګه مړ شومه وی فرشتو ته وی چې نیغې بوځه جنت ته او د احمد ابن حنبل ګاونډی ورسوی په دنیا کې هم د احمد ابن حنبل ګاونډي او په آخرت کې هم د امام احمد ابن حنبل ګاونډي یې کا هلته یې ورساو دنیا کې هم ګاونډي او په آخرت کې جنت کې هم نیغ بوځې د هغه ګاونډي یې کې ما وی الله ما خو فرشتو ته مې وی ما خو دا عمل د احمد غوندې سړی صاحب امام احمد ابن حنبل خو د رسول الله مبارک د لسو لکو احادیثو حافظ لس لکه او هغه د هغه ځان له یو تاریخ دی که مقرره له درته به ویېم چې هغه د الله د دین دپاره څومره لوی تکلیفونه تیر کړي صاحب هغه خو دومره غټ تکلیف د قرآن شریف په یو مسله کې تیر کړی دی خالص د قرآن شریف په مسله کې دومره غټ تکلیف یې تیر کړی د قرآن شریف په مسله کې چې دورې یې خوړلې او بېهوشه شوی او د ډېرو لویو علماو استازو ځکه چې موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب یو دارنګې د هغه په مسلک د دنیا خلک نن سبا دا ټول سعودي او قطر او امارات او بحرین او تقریبا دا ټول د امام احمد ابن حنبل په مذهب ما څه داسې لوی عمل کړی دی چې تاسو ما بوځئ او د احمد ابن حنبل سره مې په جنت کې یو ځای کوئ وی تا د هغه د شپې د منځ نیت کړی دی تمنا او سوچ دی کړی څومره لویه خبره ګوره څومره معمولي څیز دی الله پې بنده له اجر ورکوي ځان ساته زما وروره د ریا نه چرې هم دا ونه وایه چې ما نه دې خلق خوشحاله شي چرې هم دا ونه وایه چې دا نیک عمل کوم چې خلق راته نیک ووایي نه 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 پرېږده الله خوشحاله که الله دپاره کوه الله خوشحاله که او چې کله دې رب العالمین خوشحاله که نو الله په
جنت کې आवाज وکړي په اسمان کې आवाज وکړي جبريل ته اے جبريلا ان فلانا فلان کې چې دی احبه زه ورسره مینه کوم فاحببه تم ورسره مینه وکړه جبريل په اسمان کې आवाज وکړي چې فلان کې سره د الله مینه ده اے فرشتو احبوه تاسو ورسره محبت وکړئ او بیا حدیث کې راځي ثم توضع له القبول فی الارض بیا په ځمکه کې د نیکانو خلکو په زړونو کې الله د سره مینه واچي نیکان مې ځکه وایي چې د منافقینو په اړه کې خو د حضور پاک مینه هم نه وه حضور پاک خو د الله محبوب و د فرشتو محبوب او د منافقینو په اړه کې خو د پیغمبر سره مینه منافقینو خو پیغمبر پورې خندل به ټوکې به کولې منافقینو به پیغمبر ته کذاب دروغجن به وې منافقینو خو د پیغمبر مبارک په ملا باندې لرې او پیروانه چولې د منافقینو مینه نه وه د حضور پاک سره نو قبول د نیکانو خلکو په اړه کې الله مینه واچي نو که ته دې لګی چې دا خلک به سره مینه وکړي چې دې نیک سړی دی نو خلکو په اړه کې به د سره هسې بېڅه خدای مینه پیدا کړي که د الله دپاره د یو عمل عمل بس صرف د خدای ده او دنیا کې به هم د سره خدای مدد کوي یو صوفي صاحب و صوفي صاحب د هغه په علاقه کې یو اونه وه د هغه اونې کې به خلک تلل او څه عبادتونه به یې کول پخوا دا اونې مونې به وې دا یو سوری شوه وه دې مشرانو ته پته د پرلاله یاد دی که سوری شوه وه چې کوم ماشوم به ناجوړ او خلکو یې په دې ماشوم سوری شوی دی بیا یې بوته هغه سوری اونه کې به یو خوا بل خوا پورېسته بس وي دا به جوړ شي دا رواج پخوا دلته مو دا لوی مصیبت و شکر دی د علم په برکت دغه څیزونه خدای په ختم کړ روکې کړه اونې نه به خلک تلل چا به غوټې ورکولې اوس هم د زیارتونو له خلک دي غوټه ورکړي یو زوی به مې کېږي دوه غوټې ورکړي دوه زامن به مې کېږي دا ټول ګناهونه او څوک لاړ شي وایي چې دې ګوټ ته یې ودرېږي نو ښځه به میلاوېږي والله که په زیارتونو په دې قصو ښځې میلاوېدې د بشیرجان به اوس 15,000 ښځې وي هسې فضول خبرې دا څه د الله په لاس کې صوفي صاحب سوچ کوي چې دا خلک راځي څوک د ونې نه بچي غواړي څوک د ښځه غواړي څوک وایي چې ما جوړ که بیماري څوک څه د شرکي او بدعت عمل صوفي صاحب ښه سړی ږیره یې موږده وه شیخ الاسلام چې را روان شو تبرګې په اوږه یو سړی وله مخې له راغی صوفي صاحب څه کوې یاره زما دا ونه ده ټوله دنیا را روانه ده څوک د بچي غواړي څوک د بیمارو جوړېدل غواړي نه یې پرېږدم نن دا ونه وام چې دا بنیاد دا مون وله ختم کړم دا سړی چې په قلار کښېنه دا څه کې ځان له کار کوم اوس به در سره څوک جګړه وکړي ټیک ده چې خلک دغه کار هم کوي خو دا خو د لارې په غاړه ولاړه ده خلک د څاروي لاندې ودرې ګرمي ده مسافر ته لاندې سملي دمې کوي فایدې هم پکې شته نقصانات هم شته خو پیدې هم شته هغه وایي پیدې دي بلې ونې لاندې خلک کښېني نه نه پرېږدم ورته یې ګوره څوک به راسره جګړه وکړي ستا د فایدې خبره کوم دا څه کوې اوس بلې څوک درسره دښمني وکړي ته څه کوې ته په دې نه مکلف ته په دې د الله را طرف نه مکلف یې چې ته خلکو ته نصیحت وکړې خلکو ته نصیحت کوې چې دا ونه ده د دې نه غوښتنې مه کوې غوښتنې د الله نه کوې خیر او شر څه د الله په لاس دی وی نه ځم خیر دواړه په جګړه وي چې په جګړه شو صوفي صاحب اوچت شو هغه سړی ځمکې له راوباغه خو مضبوط یو سهولت یې وله ورکړه دا خدای غر که ته ما منې کې او ته بیا پاسېد نه شې دی بیا اوچت که 3 ځله یې دغه سړی ځمکې له راوباغه او صوفي صاحب به پې د پاسه په سینه کېناسته سهولت یې به یې هم ورکړه ته ما د ونې نه منې کې پرېږدم دا ونه وه داسې کار چې زه ستا د فایدې خبره څوک به سره جنګ جګړه وکړي داسې وکړه چې سار وختي را پاسې نو پلانکي ځای کې به یو تیږه پرته یا د بالښت لاندې یا تیږه یو ځای به پرته او هلته به تا ته 2 روپۍ میلاوېږي خو دا ونه مه ستا دپاره هم خلکو ته پیدا ده مسافر لاندې سفر کوي او کینې ورته او دمه کوي او ونه تا ته پیسې میلاوېږي او خلکو ته نصیحت کوه که نه او په هغه پیسو خپل خیراتونه کوه خو چې صوفي صاحب د درهم او د پیسې خبره واورېده ړی نرم شو صوفي صاحب وایي ښه دا رښتیا وې وایي که نه وي سبا ونه ووه بس تا ته پیسې میلاوي 2 درهم به راته میلاوېږي
صوفي صاحب وایي خدای د خلکو بیخ وباسي چې دوزخ ته دي یو زر ځله دې لاړ شي زه د چا په قبر کې خو نه سمله بس مونږ باندې نصیحت دی نصیحت به ورته کول ته پیسه راله نصیحت به کوو خلک پیشه کارې پیشه خو چې سار پاسېد واقعي هغه ځای کې پیسې پرتې وي جیب ګرم شو چې بل اوس بیا پاسېد بیا وکتل ځای دغه اوچت که بیا پیسې پرتې دي بس صوفي خوشحاله دی چې دا بس مونږ ته پیسې میلاوېږي زمونږ کار هم روان شو د بچو هم روان شو خیراتونه به هم کوو او اونه ده بس مونږ خلکو ته نصیحت کوو چې ګناه مه کوئ که څوک یې کوي خدای پیشه خلک پیشه ټول دی خدای دوزخ ته بوځي زمونږ پیسه ګوره فورا سوچ بدل شو د پیسې دپاره شیطان خو زبردست شی دی یو څو ورځې پیسې وي چې بله ورځ پیسې نشته تیږې اوچته کړه بالښت اوچت که پیسې نشته بیا یې تبرګې په اوږه کړه را روان دی سړی ورته مخې ته وایي څه کوې وایي دا ونه وایي نه شی والې وایي خوار شی بس چې په جګړه شو سړی لږې شو صوفي اوچت که او رابې بغاو ستا پلار به مانه دا ونه وایي او ښه یو څو لتې شغال کړه دی بیا پاسېده بیا راوپرځو بیا پاسېد صوفي درې ځله ډغرې وخوړې او پس په سینه ناست صوفي ته به راخوا وغورځم ورته دا راته وایي چې یې څوک هغه بلورځنې خو نه وایي همغه شکل بدل وی یې څوک وایي شیطان خدای غرق کا بل اوس ما ته بادیوه وې مالوچ وې اوچت به مې کړی نن خو دومره لوی درونه بلا ده نه جوړه شوې په خدای که څوک دې اوچتولی شي لس بشیرجان چې یو ځای کې اوچت بیا کې خو تا خو زه نشم اوچتول دا سب مصیبت ورته ویې ویه بله اوس د الله د رضا دپاره روان وي نو زه درته نشم ټینګېدی نن پیسه نشته پیسه در باندې بنده شو د خدای دپاره نه روان د پیسې دپاره روانې اوس مې راته وایي چې پیسې میلاویږي نو بیا واپس کېږي نو چې د خدای دپاره نه نو ما ته بیا نشي ټینګېدی واورئ قرآن شریف کې الله فرمایي ان کید الشیطان کان ضعیفا د شیطان سکیم ډېر کمزوری دی هېڅ شی نه د شیطان خو ته عمل د خدای دپاره دې تا ته نشي ټینګېدی د وسوسې به هم ختمېږي هر څه به ختمېږي خو کم کار چې کوې الله دپاره کوه خو که کار د خدای دپاره نه کوې د بنده د ښودنې دپاره کوې د دنیا دپاره یو کار کوې الله دپاره نه کوې نو بیا شیطان در باندې زورور دی ټینګ شوه ده بیا نشي ټینګېدی هر بس خلاصه دقه ده چې کم کار کې څه دپاره الله راضي شي بس الله راضي کوه د الله مدد د سره د الله نه غټ مدد د بل چا کېدی شي چې ته ما خوشحاله رښتیا ووایه زه به خوشحالوم او که نه او چې ته زما بیټک ته راشې او زما خوشحالي دې مقصد نی بل غرض دې وي زه به خفه یم تنګ به یم در باندې چې دا اوس لاړ شي نو خبرې نو چې ته د الله در ته لاړ شي او یا په خپله مسله د الله په در کې ودرې او نیت دې دی چې دا الله خوشحاله کړم نو چې ما خوشحالۍ زه خوشحالېږم چې تا الله خوشحالۍ الله بول نه خوشحالېږي او چې زما در ته راشه او ما نه خوشحالۍ بل خوشحالۍ زه به خفه کېږم دارنګې الله به خفه کېږي ونه خفه کېږي صرف او صرف الله دپاره یو عالم و دې وخت کې ما نه نوم یې امام ابو داود کو سو خیر نوم یې خط یې لیکه خط وره لګیا دی حدیث دی کې خط دی چې پخوا خو هغه د سی مشوانۍ به وي او هغه د خوړلې د ډکي قلم به خلکو پکې سی روچته کړه او لیکل به یې پې کړو خو دی لګیا دی خط لیکي چې سی یې روچته کړه یو مچ راغی مچ مچ تږی به یا وږي به هغه سی باندې کېناست قلم باندې کېناست د لږ ساعته هغه قلم دقسې ونیوه یاره ورېږه دا مچ دی او دا سی سکي دی تږی دی غریب پرېږده چې دا سی وسکي چې هغه مچ هغه سی نه خوراک څښاک وکړه او مچ پاسېده نو ده څه چل وکړه وایي الله اکبر ده فورا هغه قلم پرې کړ هغه څوکې یې پرې کړه هغه سی یې پرې کړه اخوا یې غورځوله او قلم یې تېره کړه او دوباره یې خط شروع خط یې ولیکه لوی محدث دی ګورې د حدیث استاد دی خو دې وخت کې باندې نوم یې لوی محدث دی الله پاکه چې دې کله مړ شو نو یو خپل شاګرد په خوب کې لیکي ویني وی الله د سره څه وکړل وی الله جنت ته ورسول وی پس حدیثو خدمت ته کړی وی نه هغه خو وروستو خبرې دي خو ما ته الله وایي چې یو وخت کې دی په مچ رحم کړی دی تږی تا ورته قلم ونیوه چې دا مچ دا تنده ختمه شي
نو زما په دغه مخلوق دې رحم وکړه نو په دې دې بخم جنت ته ده. حالانکه مچان وجل جایز دي، ګورې منع نه دي، دا یو سوچ دی، یو فکر دی. اوس مچان دي، یو تنګی دی، نو وجنه به وجلی شي، خو دا سوچ دی وکړه چېره ما ته مچ نه څه ضرر دی، یو مچ دی دی ما به څه تنګ کي، راشه تنده وله ختمه کا. دا اوس ګوره د هر انسان یو خپل نیت دی، یو خپل سوچ زما ورو. لیکن دا ټکې وره او شاګرد ورته صاحب وایي دا صحیح ده، په دغې صحیح څه پلیته خو نه وه چې مچ دی دغه وکړه صحیح اوس کله، نو دغه دی ولې قلم پرې که او صحیح دی وغورځولو، د قلم هغه څوکه دی اخوا وغورځوله او بیا دې قلم تېره کړه. دی ورته وایي وایي ښه کوم کار چې ما د خدای دپاره وکړو، اوس ته ما نه تپوس کې چې دا مشهور کې. وایي صاحب نه دې دپاره تپوس ته کوم خو ما پوه کړه. وایي ښه دا ما په ژوند به نه وې، وایي ستا په ژوند به نه وې. وایي دا مې ځکه دا صحیح اخوا وغورځولو او قلم مې پرې کړه چې اړه کې زما د ریا سوچ را نشي چې دا خط ما په هغه صحیح لیکلی دی چې کومه صحیح مې مچ ته نیولې وه او مچ ته سکل کړې، چې زما په اړه کې دا نیکي را نشي، زما په اړه کې دا لویي را نشي چې دا کرښه مې په هغه صحیح ګورې لیکلې ده چې کوم مې مچ ته نیولې وه او مچ ته سکلې دي. د دې ریاکارۍ نه مې ځان ساتلو، ځکه مې د قلم هغه سر مخ وغورځو او صحیح مې مخ وغورځو. پوټي پوټي څیزونه یې بعضې وخت او په هغې رب العالمین خوشحالېږي. نو خلاصه د خبرې دا ده چې رب العالمین په قرآن شریف کې عام اولس ته ټول مسلمان ته دا اعلان کوي وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، چې تاسو ته دا اډر شوی دی، دا درته حکم شوی دی چې څه کارم کوئ عبادت چې کوئ نو الله دپاره خالص کوئ. او یو مخیزی مسلمان شه دوه پړیقه کېږه ما بنده توجه مو ورکوه الله ته کوه. بعضې خلک کوي داسې خفه کېږي. یو ځل اوس مړ دی خدای دې وبخښي لکه زه ورته ګورې دوا کوم پېژنې بعضې ملګري به هم پېژنې. ما به د بدرخیل د جومات کې پخوا امامتي کوله، مونږ چې هلته کډم یوړه مفتي آباد ته، نو زه به مانځله دې جومات ته راتلم. د کور خوا کې جومات و، زمونږ کور دغلته نږدې دیوال په دیوال. باباجي به هم پکې کوو، والد صاحب هم پکې څه موده کړې وه، حاجي صاحب دا ټول زما مقتدیان. نو زه به راتلم نو په دې پول به راتلم، یو سړی یو ځل ماته ولاړ دی، ماته وایي چې مولوي صاحب یو منټ، ماته وایي استاد جي یو منټ. یاره جي ته خو تاسو رې تهجد صفت خو کوئ، ما خو بېګاه خوند وموند. څنګه یاره بس بېګاه خوب نه راته، ما وی راشه سبب په کټ کې اوړې راوړې او پاڅېدم او دس مې وکړه، 2 رکعته مې وکړه، سم خوند و پکې واقعي د دې تهجدو کې اخر شپې په دې منځ کې خوند دی. مې بس خدای دې له وس او طاقت درکړي، مو کوشش کوه چې هره شپه پاس ښه بله شپه بیا راته ولاړ. وایي استاد جي مې ها وایي زه خو بله شپه پاڅېدم 2 رکعته مې هسې تا نه تپوس کوم چې دا تهجد څو رکعت دی؟ مې ستا خوښه ده که 2 کې که 4 کې که 6 کې که اته، خو زموږ علما لیکي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات معمول دا 2 رکعت نه ته کوه. ها یاره بس خو بله شپه پاس سم خوند یې کړی و. اوس چې بل ورځ راغلم بیا راته ولاړ، استاد یو خبره کوم ها وایي چې دې تهجدو کې به کوم صورتونه وې؟ زه خو بله شپه پاڅېدلم سم خوند یې را کړی و. مې هلکه هر څه چې پکې وی وایه خو نفل دي که نه. اوس بله اوس بیا را روان یم، اوس بیا راته ولاړ دی. استاد یو خبره کومې څه وایي چې هسې تهجد دا د دې اخري ټیم کم یو دی؟ زه خو بله شپه پاڅېدلی وم، اوس 2 رکعته کړو سم خوند یې را کړی و. مې د دې زولۍ لحاظ به وکړي او د لوی خدای خاطر به وکړي چې بیا پانه سي چې بیا ونه کې بله شپه دا دې ونه وي چې بېګا بیا پاڅېدم، بیا دې ونه چې پرون شپه بیا پاڅېد، بله شپه پاڅېدلی وم. مې دا زولۍ درته نیسم د پښتنو او د خدای روی چې بیا پانه سي د خدای خاطر وکړه. سړی به څه 2 رکعته د خېټه خوږېده دستونه به دي نو خدای ته دې جړلې 2 رکعته دې کړي چې اوس هغه دې مرما باندې خرڅی 2 مې کړي دي 2 مې کړي دي او بله شپه مې کړي دي بله شپه. سړیه مونږ نه په لاره نه کړي چې مونږ د مازغو خوړل. وایي ته خو قار شوې. مې قار خبره نه ده، بس خو یو ځل خبره او هغه 2 دې کړي دي ورپسې بله دې کړي. مې زه هغه 2 چې دې کړي هغه دې د پول لاندې کندې ته وغورځول، سر یې وخوړ. عمل به چا دپاره کوو؟ خلاصه ده الله. اوس بس اخري یو ټکې
زمونږ په دې نصوصو کې راځي قرآن او سنت کې نیکي یو پلس بل ځای کې راځي چې د یوې کجورې نه د احد غرم جوړو اوس به ته وایې چې هلکه زه نیکي وکړم چې ښه ډېره شي چې څومره نیت اعلی دی نیت کمزور دی یو پلس نیت چې څومره مضبوط دی او څومره د الله رضا ده نو هغه اجر او ثواب زیات نو انشاءالله اعمال چې څومره کوو الله دپاره به چې الله خوشحاله شي بس او که د شیطان وسوسه درته راځي د شیطان هو نو شیطان په وسوسه خدای ته نه نیسي ستا د اختیار نه چې بار شیطاني وسوسه راځي نو چې سته پې قادر نه او غیر اختیاري کومې وسوسې د شیطان راځي دغې باندې مه یارېږه په هغې نیوکه د سره نشته فرض مونځ به کې فرض څیزونه هغه به د خلکو مخکې هم کې لکه مونځ په دې کې هم ریاکارۍ نشته بد ریا د زړه سره تعلق لري الله یې دې مونږ په امن و امان کې وساتي